د قرآن معجزه د کوهاټ د ځمکې نه درته بیان کړ. صوفي صاحب ستانه څوک معجزه غواړي؟ تو به د نن 1400 کاله مخکې بوځي چې وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وکړو هغه وکړو، دا د قرآن معجزه ده، د هغې نه انکار نشته. تو به د قرآن نه ثابتې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون چې نن دا ماشومان ناست دي، دا د قرآن معجزه ده. خو نن یې درته زه د کوهاټ د دې شهر نه ثابته کړم. ډېر په غور سره اوس نن ما چې کله کتاب ستاسو د بیان دپاره کتو د پیغمبر حدیث 2 حدیثه مې مخکې وکتل چې کله درېم ځای له رالم نو هلته لیکلي وي چې کم د قرآن حافظي یا زه به ورته د قرآن خادم هم ویم چې کم د قرآن حافظي یا د قرآن خادمي نو دا نور چې کله 70-80 سال لو ورسی نور خلق دماغ پریوس شي مخکې زور کوي شاته را روان خو خادم قرآن او حافظ قرآن ټول جواب راکړي د دماغ پریوس نه راځي، د دماغ بالکل مک په شانتي څنګه په پسوانه. دا د قرآن معجزه ده او دا ماته الله په زرګو زینو کې خولې ده او تاسو په کوهاټ کې هم راته خول. ټول وایي سبحان الله. تاسو ته زړه خبره کوم او تو به وایي چې استاد جی راته ووایا دا معجزات کم ځای کې وکړه. زه درته وایم راشه پراچه ټاؤن تعلیم القرآن شیخ عبدالمنان صاحب دامت برکاتهم العالیه الله دې د هغه زندګي دراز کړي، الله دې هغه له نور ژوند ورکړي، الله دې د هغه سایه په کوهاټ باندې په علماو باندې په قاریانو باندې په حافظانو باندې په دې مدرسو باندې په دې جوماتونو باندې په دې تبلیغیانو باندې په دې مجاهدینو باندې په دې خانقاګانو باندې په دې حافظانو باندې په دې استادانو باندې الله دې د هغه سایه نورم زیاته کی. د قرآن معجزہ حضرت مولانا شیخ عبدالمنان سے څوک دا ټول وایي کېدای شي تاسو کې څه کسان نه پیژني کومه معجزه ده. شیخ عبدالمنان سے د 2 کالونو نه زه د جمعې بیانونه لیکم، کوم چې زه بیان کوم دا زما یو ذوق دی یو شوق دی، دا زه لیکم مکمل بیان زه لیکم. کم بیان چې زما ملګري اوري ستاسو د دې جومات نه ډېر کسان مال راځي ځنګل خیلو ته عبدالله بن مسعود ته او ډېر پابندۍ سره راځي، د کال نه سیوا کېږي چې راځي او د ټولو نه مخکې راځي او ډېر په ټیم راځي او ډېر په مینه راځي او ډېر په لګن راځي، ډېر په درد راځي، ډېر په محبت راځي، ډېر توجه ډېر مینه سره راځي. دا د جمعې دا بیان زه لیکم ټول یې لیکم اول یې ولیکم دی په منبر بیان او دا یو ذوق دی یو شوق دی، دا نه چې هلته زمانه یېرېږي یا نور. د 2 کالو محنت چې کله ما جمع کو دې نه الله پاک څه ډېر زیات صفات جوړ 200 نه په بره دا صفات لاړ. یو کتابي شکل ورله زما اراده دی کتاب ته نه وه چې زه به کتاب جوړم، خو ما ته خپلو ملګرو دوستانو عالمانو حافظانو وویل چې استاد جي محترم دوستو دې له یو دغه ورکه یو کتاب ورکړه نو نورو ته هم فایده ورسي. نو ما دې له یو کتابي شکل ورک ما یو دیله کتابي شکل ورکو. بیا د دې کتاب د پاسه تقریض لیکلی کېږي چې دا کتاب څنګه دی، فایدمند دی فایدمند نه دی، دې کتاب مطالعه کول پکار دي، دې کې څه څه فایدې دي، دې ته څه وایي، دې ته تقریض وایي. عوام الناس ملګري ناست دي کتاب چې کله کس ولیکي د دې د پاسه بیا اوله پاڼه کې یو تقریض یو پاڼه چې هغې کې د دې کتاب باره کې لیکلي شوي څنګه چې مارکیټ ته یو فریج یا یو بل یو شی راځي ایټم راځي او هغې سره کتابچه‌یي تعارفنامه یي داسې دا د کتابو تعارفي چې دا کتاب دی دغه نه دی دا کتاب دا صفات لري. ما سوچ وکړو ما یم په دې کوهاټ کې داسې کومه یو هستي ده زمونږ په مشرانو کې چې زه غلی دا کتاب اوسم او ورته ووایم چې حضرت ما له پې لږ تقریض ولیکه، دا زما محنت دی، زما وینه ده، زما غم دی، زما درد دی، زما کوشش دی. دا ډېر ما په خیال سره 2 کاله کې څنګه مې ته بټوې حفاظت کړی دی داسې مې د دې حفاظت کړی دی. ما سره د لکو روپو کتابونه به داسې پراته وو خو ما به دا یو رجسټر ځان سره ډېر خوا خوا ته ګرځاو. زه یم داسې څوک دي چې زه په دې باندې دغه نه تقریض والم.
نو زما زړه ته الله پاک حضرت شیخ عبدالمنان صاحب مشر شیخ ته هغه راواچو. زه د هغه خواته لاړم، ما ته د هغه د مدرسې د پر چټون یو استاد غټ استاد زمونږ ملګری هغه راته وی مولوي صاحب وی کو صرف دونه درته ولیکي که نه چې الله پاک دې تاله ترقي درکړي، یا الله پاک دې دې له قبولیت ورکړي، صرف د دعا یو څو الفاظ هم درته ولیکي، بس دا درله پوره ده. او ما هم په زړه کې وی چې یاره ما ته به شیخ صاحب څه لیکي، خو بس دغه به راته ولیکي. نو خود چې د مدرسې استاد یې داسې وایي نو کېدی شي ما ته دا ولیکي. الله دې ورله جزای خیر ورکړي. زه ورته لاړم، کېناستم، ما ورته کتاب چې کله مخې ته کېښودو د 3 ځایونو نه یې کولو. اول یې خو ما ته وي زه معذوره یم او کو نه مې مجبوره یا کو چې دینو ته دغه کو ډېر مې نه مجبوره په لیکلو، نو بس نه به لیکمه اجازت راک. خو زه ورسره ناستم، سر مې ښکته و، ما ویم ولیکه یا ونه لیکه، خو لږ وخت به خو ستا په صحبت کې کښېنم، څه به خو درنه والم که لیکې ولیکه نه لیکې مه لیکه، خو څه به خو ستاسو د ناستې نه خو والم که نه. نو شیخ صاحب ما ته وایي تو دا کتاب راکړه. ما چې ولې کتاب ورکړو نو د 3 ځایونو مې کولو کو. څو ځایونو نه 750 صفحات. اول یو ځای کولو کو، بیا کتاب میانځ بل ځای کولو کو، بیا 3 ځایونه کولو کړو. څو اوس زما په ذهن کې دا و چې هغه ما ته صرف دعایه کلمات لیکلي. او بله خبره دا کتاب یې بند کو، چونکې چېرته تلو لرې ځای ته، نو خپل زوی ورته ووایي مولوي صاحب چې والد محترم دې چېرته بل ځای ته روان دی لرې، لہذا دا کتاب کو دله ورکې نو د ده مجبوري ده. هغې ما له کتاب واپس راک. بس 3 ځایونه یې وکتو، کتاب یې بند، ما له کتاب واپس راک. 2 ورځې بعد ما ملګري ته ټیلیفون وکړم، شیخ صاحب سره ملاقات وکړه چې تقریض لیکلی شوی دی کنه. چې کله ما ته تقریض ملو شو نو هغه یو صفحه دونه لیکلی و، د دې ځای نه والا د دې ځای پورې شیخ صاحب تقریض لیکلی. ما ته شیطان زړه کې وی یاره دا شیخ صاحب خو مشکله ده، خو شاګرد ماګر یا چاته به ویلي، شیطان وسوسې که نه، خو خلکو بارې غلط ګمانونه راوړي. ما ته شیطان وی دا شیخ صاحب خو مشکله ده، خو چا طالب به لیکلي یا به درته بچي لیکلي. خو نه، شیخ صاحب چې کوم 3 ځایونه کتلي نو هغه ما هم کتلي و، بل چا نه و کتلي. ما سره نور ملګري هم ناست و، ستا په دې مجلس کې به نور چا نه و کتلي، صرف ما کتلي و، شیخ صاحب کتلي و. تاسو په ایمان یې درته ویم، په هغې 3 ځایونو کې صرف ما ته په هغې ټایم چې ما څه ټایم تقریض پړاو نو صرف یو ځای راته یاد و چې شیخ صاحب دلته کتلي و او ما ته غلطي هم ښولې وه. د دې نه علاوه 2 ځایونه ما ته هم یاد نه و، خو چې ما کله دا تقریض وکتو نو شیخ صاحب منوعا هغه 3 ماڼه ځایونه پکې لیکلي وو او ما ته په یقین شو چې دا بل چا نه دي لیکلی، دا شیخ صاحب لیکلی دی. خو زه حیران په دې شوم، د قرآن معجزه درته بیانوم، زه حیران په دې شوم. ای الله کم شیخ چې ګرځېدی نشي، ای الله کم شیخ چې اورېدی نشي، ای الله کم شیخ چې بیان نشي کولی، ای الله کم شیخ چې اورېدو کې هغه ته تکلیف ملاویږي. دا څه وجه ده چې هغه 3 ورځې مخکې کومې کتاب چې د کوم ځای نه کتلی دی هغه ته اوس هم یاد دی، ما ته جواب ملاویږي. دا د قرآن معجزه ده، دا د قرآن معجزه ده. ورشه اوس هم الله پاک په دې عمر کې او په دې وخت کې حضرت شیخ الحدیث استاد الاساتذه حضرت مولانا عبدالمنان سے الله چې اوس هم د هغه فهم و فراست او حافظه کم حالت کې یخې ده نو هغه اوس هم په خپل حال کې ده او دا د قرآن معجزه ده. آخري خبره وکړم، اجازت درنه والم. د نن نه څه کلونه مخکې په یو هسپتال کې حضرت درخواستي رحمت الله علیه د پنجاب په ځمکه یو غټ عالم دین د قرآن خادم تیر شوی، حضرت درخواستي رحمت الله علیه دا مولانا فضل الرحمن درخواستي رحمت الله، مولانا فضل الرحمن درخواستي صاحب اور دیگر حضرات دا دغه بچی دي. حضرت درخواستي رحمت الله علیه په یو هسپتال کې په بیډ باندې پروت، بالکل آخري وختو، بالکل آخري وخت د دنیا نه دتلو، سترګې پټې وي، بچی ورته سر ته ولاړو.
देखो जमा तरफ था आखिरी खबर बस नूर बमला तंगो हजरत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह अस्पताल के पर पेड़ बांधे प्रोत थे सरगे पटी दी बचीवर तो उलाड़ दी और आखिरी लम्हात थी डॉक्टरा ने अभी बच्चों तो वही बाबा का दिमाग काम नहीं कर रहा पे हुई जवाब रहा के बाबा का कम बाबा की पूरा जिंदगी कुरान पढ़ो को कुरान तफसीर बयान को न कुरान खिदमत हो को पसरगो हाफिजान आलिमान शेखुल हदीस और उस्ताजान कारियान नेकान जोड़ को डॉक्टर वही बाबा का दिमाग काम नहीं कर रहा चिकल डॉक्टर जाऊ भी ना आखिरी लम्हात दी स्तरगे पटे हुए स्तरगे दासी कोलोगड़े वर्ते हु तो वी क्या बोले चिकले दाऊ हुए दावे डॉक्टर रंग जड़ ए डॉक्टर रंग जड़ डॉक्टर से तू कह रहा बाबा का दिमाग काम नहीं कर रहा लेकिन मैं कह रहा हूं बाबा का दिमाग काम कर रहा है तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा बाबा अब भी कुरान की तिलावत कर रहा है ये सा दिमाग कार न कही था बाबा दिमाग कार कही बाबा वो सुन कुरान तिलावत कही जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी मदरसों सर बताउन कौ द उलमाओ कदर बकौ द हाफिजानो कदर बकौ कारियानो कदर बकौ दीतो पकम नजर खुन गुरु चाची दीतो पकम नजर वो कतल द अल्लाह पजात में दी कसम हुई अल्लाह वे कबर के द किबलीना मख अड़ज बल तरफ था अल्लाह बोलता था मर्ग वक्त की कलिमा न नसीब कई चाची आलिम और मुला तपा कम नजर बांधे उकत वो सस्ता सुखपल खदा और दाची कम नन सबा प फेसबुक बांधे प यूट्यूब बांधे प उलमाओं पसे अगर आलिम दे मुजाहिद भी अगर आलिम दे तबलीगी भी अगर आलिम दे सियासी भी अगर आलिम दे पल पीट की दिनकार कई अगर को अरसू की चिदानन कम खलक आलिमान पसे बक बक कई ज़ेदर त कुरान और हदीस रोशने के इंशाअल्लाह प कब्रों के बाद तासु मखुन द किबलेना पल तरफ ताड़ी दरी तागपलार दे बिया राशि किबले तरफ से देगी चिकल इधर ना अल्लाह वाले दौलमाओ कदर बगौ जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी यार जिंदा सोहबत बाकी मंजिलुना परेशान दी कि मंजिल दे जमा चरता मंजिलुना परेशान दी कि मंजिल दे जमा चरता परुन हल तो नन दलता ते खबर से सवा चरता वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।